څو ورځو نه به تاسو په سوشل میډیا باندې دغسې کلیپونه ګورئ د عربو چې راجمع شوي دي څه ناشنا قسم ته حرکات کوي. د دې واقعي بیکګراوند څه دی، په دې کې عبرت څومره دی او د دې پوره حقیقت څه دی، دا تاسو سره زه په دې ویډیو کې مختصرو الفاظو کې شریک کول غواړم. ډېره عبرتناکه واقعه ده، ځکه زه مجبور شوم چې تاسو سره دې په باره کې څه ناڅه معلومات شریک کړم. اصل کې دا د سعودي عرب د ښار د نجران یو تاریخي ښار دی. د هغې ښار دا واقعه مخې ته راغلې ده چې دې کې دوه خاندانونه یو بل ته مخامخ شوي دي. مطلب دا چې یو سړی د محمد بن مرسل په نوم باندې هغه راولګېدو، د خپل کزن سره څه خبرې اترې راغلې، هغه دې حد ته ورسېدې چې دا محمد بن مرسل راجګ شو او د خپل کزن چې دی دا یې قتل کړو، مړی کړو. نو د هغې په کیس کې چې دی دا جیل ته لاړو، جیل ته دننه شو. د هغې نه پس دی کافي وخت په جیل کې بند و. بیا چې کله عدالت په ده باندې فیصله چې دی واوروله او د ده فیصله یې څه داسې وکړه چې دی به د هغه په بدله کې، یعنې ده چې کوم کزن وژلی او مړ کړی و، د هغې په بدله کې به چې دی قتل کېږي، د ده نه به سر وهلی کېږي، څنګه چې د سعودي عرب هغه څه ناڅه اسلامي قانون دی د هغې مطابق. نو چې کله دا فیصله د ده خاندان ته راورسېدله او دا فیصله چې دی کله اوټ شو راورسېده، بهر خلکو ته پته ولګېده، نو د محمد بن مرسل د ده ټول خاندان راجمع شو. د ده چې څومره خاندان و، څومره اکابرین و، څومره د ده په قوم کې خلق و، دا عزتدار، دا سپینګیري، دا ماشومانان، دا ځوانان، دا ټول راجمع شو. او دی یو عذر چې دی، یو جرګه یې راوړله د بل خاندان ته، د چا نه چې دی مړی کړی و، او دی ته عذر پیش کو. دی ته د دنیا سره زر، سونې، پیسې، مالیت، څومره چې د دې نه کېده هر څه یې راوړه، تر دې پورې چې راغلل د هغې په مخ کې د خپل د عربو چې کوم د عزت لباس یې، جوبې، د هغې د سر چې کوم رومالونه یې، څادرې، هغې ټولې د دې د خپو ته ورغورځولې، د هغې په مخ باندې کېناستل او په سرونو کې خاورې واچولې، او قسم قسم ځوانان یې ورته پیش کړل د عذر دپاره، سپینګیري بوډاګان یې ورته پیش کړل، او دا عذر یې ورته وکړو چې ته دغه معاف که، د محمد بن مرسل معاف که، ځکه اسلام چې دی څنګه چې د قرآن قانون دی، څنګه چې د رب قانون دی چې د یو سړي په بدله کې لکه د قصاص چې کومه مسله ده، مثال الله دینه کې د چا نه یو قتل وشو نو د هغه په بدله کې به دی قتل کېږي. نو دوی ورته وویلې بیا شریعت اختیار چې دی د دې مقتول، یعنې چا کې چې قتل شوی دی، د دې ورثو ته شریعت اختیار ورکړی دی، که چېرته دی وغواړي نو بدله دې واخلي، که بدله نه اخلي نو معاف کولی هم شي. خو دغې خلکو پوره کوشش دا وکړو چې موږ ته دغه مړی راوبخئ او موږ معاف کړئ، د دې په بدله کې چې ته موږ نه څومره مال حال غواړې، څه چې غواړې موږ یې درکوو، خو ته دغه محمد بن مرسل معاف کړه. خو شریعت هغې ته هم حق ورکړی و، هغې دا هر څه چې دی دا ټوکراو کړل، دا مال، دا پیسې، تر دې پورې چې د محمد بن مرسل چې کوم وړوکی بچی و هغه راوستلی شو، هغه په یو ناشنا انداز کې هغې ته عذر پیش کو، بیا هم چې دی معاف نه کو. تر دې پورې چې د عرب څومره میډیا ده، د عربو څومره مشایخ دي، څومره کبار دي، هغه ټول راجمع شو. دا حالت چې وکتل، د دې خلکو د عاجزي او انکساري چې وکتل، هغې ورته دا سوال مینځاري وکړه چې تاسو مهرباني وکړئ دا کس معاف کړئ. خو بیا هم دی ورسره اګري نه شو، معاف یې نه کو. تر دې پورې چې قصیدې ورته وویلې چې عربو کې شعر او شاعري ډېره مشهوره ده، دا قصیدې او دا یو څه بل څه، خو پوره کوشش یې وکړو. اخر هم چې دی محمد بن مرسل معاف نه کو او هغې راولګېدل، هغې چې دی د هغه نه سر ووالو د قانون مطابق، د قرآن او د شریعت د قانون مطابق. نو ګوره دلته کې که موږ تاسو وګورو که نه، هغه د عبرت مقام چې کوم دی نو هغه داسې دی، دا سکرین باندې تاسو ښکاري دا د محمد بن مرسل بچی دی، دی ورته خپل عذر پیش کوي، د ده هم ونه منلی شوه. دا د رسول الله مبارک په زمانه کې هم داسې یو کیس مخې ته راغلی و چې یو اعلی نسب یو قبیله وه د بن مخزوم، د هغې په قبیله کې یوه ښځه وه د فاطمه په نوم باندې چې هغې غلا کړې وه. نو د څه صحابه کرامو په ذریعې سره رسول الله مبارک ته چې دی پیغام راورسېدو، دا خبره ورسېده چې دا خاندان خو ډېر اعلی دی، دا ښځه د ډېر اعلی خاندان نه ده او تاسو که کولی شئ نو دا معاف کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جلال کې راغی چې څه د قرآن او څه د دین حکم یې هغه به کېږي، که نن دا غلا زما لور فاطمه رضی الله عنها کړې وه نو هغې ته به هم دغه سزا میلاوېدله. دغه رنګې د شریعت او د اسلام چې څومره حکمونه دي هغه اکویلیټي د هغه برابروالی دی. دا نه ده چې جس کې لاټي اوس کې بینس، داسې نه ده چې د ظالم دپاره به یو قانون وي، د مظلوم دپاره بل قانون وي، د مالدار دپاره به یو وي، لکه د غریب دپاره، لکه زموږ استاد معاشره کې چې مالدار په یو لیول او غریب په بل لیول، د ظالم دپاره یو قانون، د مظلوم دپاره بل قانون. دغه رنګې ابوذر غفاري رضی الله عنه د هغه په باره کې راځي چې یو ورځ عمر فاروق رضی الله عنه د جمعې د خطبې دپاره لیټ شو، نو ابوذر غفاري رضی الله عنه راغی په تیزه تیزه ورته ګیټ وډبولو چې امیر المؤمنین عمر فاروق موږ ستا نوکران نه یو چې موږ به تا ته انتظار کوو، تا ته به ولاړ یو، په وخت ځان را رسوه. نو عمر فاروق رضی الله عنه چې کله راغی منبر ته وخوته، ورته ویل چې زما دغه یو جوړ کپړې دي دا لمدې وې، د هغې د وجې نه زه ایثار په کور کې زما نور وچې کپړې نه وې چې ما راچولې وې، زمونځ ته پکې راغلی وم، نو د دغې وجې نه زه لیټ شوم، ما ته معذرت کوي. اسلام